د خیبر پښتونخوا د ټول نه زیات ځمکه چې خلکو حکومت په شریکه قبضه کړې ده هغه د خیبر پښتونخوا د اوقافو ځمکه ده. صحیح. د خیبر پښتونخوا د اوقافو د محکمې 78% ځمکه د وخت کې د قبضې مافیا سره چې کوم دی انخته ده. د خیبر پښتونخوا د اوقافو د محکمې ټوټل ځمکه 65,108 کنال ده. صحیح شو. او په دې کې 50,612 کنال باندې د خلکو قبضه ده. مطلب د سرکار هم په قبضه ده. سرکار په سرکار قبضه کړی ده، یعنی یوازې دا نه ده چې دلته شوې ده، دا د اوقاف په ځمکو باندې کوم چې په پیښور، چارسده، صوابۍ د نورو برخو کې چې کوم دی د صوبې په هغې کې دي او په دې ځمکو باندې خلکو هم قبضې کړي دي او ریاستي ادارو هم پې قبضې کړي دي. ځکه تاسو ته ووایم په دې کې پولیس شامل دی، صحیح، په دې کې د تعلیم محکمه شامله ده، صحیح، په دې کې د صحت محکمه شامله ده، په دې کې د پبلک هیلث محکمه شامله ده، په دې کې د ریلیف محکمه شامله ده، په دې کې نور محکمې بلا شامل دي. زه تاسو د هغې صرف یو څو خیمه ویلی شي چې په د اوقافو په ځمکه باندې تقریبا په 134 کنال دا سرکاري کاغذات تر مخه 134 کنال باندې لوکل ګورنمنت قبضه کړی ده. صحیح. په 634 کنال باندې ریلیف محکمې د ریسکیو 1112 سنټر او د شوزلای پادیرو کې جوړ کړی دي، په نورو د دې په دې کړی دي. پبلک هیلث چې کوم د تقریبا 100 کنال نه زیات زمینګ د پادیرو کې تاسو ته پته ده دا ټیوبل کړی دي. د 100 کنال نه زیات ځمکه د وړې وړې بیسیک هیلث یونټ ډسپنسري وغیرہ پکې جوړې کړې دي. صحیح. 640 کنال ځمکه چې کوم دی دا د اوقافو د تعلیم محکمې د سکولونو په شکل کې نیولې ده. صحیح. خو دلته یو سوال تاسو ټیک شو، زه صرف تاسو ته وایم جی چې دې وخت یو تقریبا که مجموعي توګه موږ وګورو داسې د 2000 کنالو نه زیاته ځمکه د سرکار د اوقاف د محکمې نیولې ده. باقي 48,000 کنال ځمکه چې کومه ده د خلکو نیولې ده. او د اوقافو ځمکو باندې چې کوم دی یو نامینل څوک اډ ورکوي نه د هغې پیسې ورکوي چې کله ورشي د اوقافو محکمه وي. زه صرف تاسو ته دا وایم د اوقافو په محکمه کې د اوقافو د محکمې تر مخه هغوی وایي چې صرف زموږ په ځمکه کې خلکو 13,000 نه زیات جوماتونه جوړ کړي دي. 13,000 نه زیات جوماتونه جوړ دي. صحیح. او واړه غټ د جمعې جامع مسجد واړه غټ دا به یې لګي. او په دې کې هغوی چې صرف 78 جوماتونه زموږ سره خپل دي، یعنی دا د اوقاف اون کوي په دې سره کې.